تراوی د دې بنیاد څه شی د دې بنیاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډومبي رمضان باندې صحابه را جمع کړل د فرض او د سنت نرستو ورته اترکاتا منځو بل شپه بیا را جمع کړ بیا ورته د موطا روایت ته چې 40 رکعات منځ بیا را جمع کړ 6 رکعات ورته په څلورم شپه چې صحابه په جمعات کې انتظار کولو نو پیغمبر د کورا رو نوتو ټوله شپه همداسې تېره په سباله صحابو تپوس وکړو چې یا رسول الله مونږ خو بېګا ټوله شپه په انتظار تېره کړه تاسو رو نوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې که بېګا هم زه راوتی وی او تاسو ته ما تراوی کړه نو دا تراوی به په تاسو فرض شوه د دې ترکون کې او پرېښودون کې به بیا داسې مجرم وی لکه سړی چې فرض مونځ پرېږدي نو دا په څلورمه شپه زما نه راوته د دې وجه دا وه چې دا تراوی په تاسو فرض او واجب نشي او دا پاتې شي په درجه د سنتیت کې خبره خلاص فرض او واجب خو تراوی نه دي سنت دي په سنتو کې بیا سنت مؤکد کفایي دي بیا روایت د اتو روایت د شلو روایت د 40 مختلف شکلونو کې پیغمبر دا مونځ کړی علما وایي چې په روایاتو تردد راشي یو روایت کې اته دي یو کې شل دي یو کې 40 دا تردد نه ده بلکې دا توسع ده توسع دا معنا چې په دې منځونو کې د هر څومره وکړي نو غاړه دې خلاص توسع دې یا لکه